أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. سورة الأنعام 125 نمبر آیت. په دې آیات کې الله تعالی د دوی د غفلت نه درابېدارولو دپاره بله طریقه اختیار کړه. مخکې چې کوم دلایل ذکر شو، کوم اصول ذکر شو، د هغوی نه وروسته اوس د دوی د غفلت نه د راویښولو دپاره انداز بدل شو چې په هغې باندې ونه شو، نو طریقه بدله شوه. نو دا آیات د غفلت نه د رابېدارولو یو طریقه او یو انداز دی. اگر چې ځینې علماو لیکلي دی چې دا آیات د براعت دی، خو دا آیات د براعت نه دی. د ابن کثیر د وینا نه معلومیږي دا چې دا د دعوت طریقه ده. حاصل لدی دا دی چې الله تعالی دوی ته یو طریقه وښودله. نبی علیه السلام ته وایي د خلکو ته ووایي چې یا قوم اعملوا علی مکانتکم، ای قوم تاسو عمل کوئ په خپله طریقه باندې، خپله طریقه باندې لګیا شئ. موږ د الله تعالی بندګي کوو، تاسو ضد ټینګ کړي یئ، د بوتانې کوي، بس د بوتانې کوي او ګورئ، اندازې ته ګورئ. نظام داسې دی چې حق کم خلک چې په حق باندې دا غالب کیږي، دا اتفاقي مسله ده. دا راسه کافران هم مني چې کم خلک په حق باندې، نو دوی انجام په اعتبار سره د غالب کیږي، او چې کم خلک په ناحق باندې، نو دا انجام په اعتبار سره د ناکام کیږي. اول به ښه زور شوري، ښه ډېر خلک به قوت به، بیا به ناکام شي، هېڅ به هم نه شي، ذلیله به شي، دنیا نه به لاړ شي. نو وایي د الله تعالی نظام دا دی چې آخرنی انجام، بهتره انجام دا د حق پرستو خلکو باندې دی، حق پرستو خلکو دی. اوس به ګورو که تاسو غالب پاتې شولئ مستقل، نو تاسو په حق باندې یئ. که مونږ غالب شو په تاسو باندې، تاسو دا کفر هم درله ختم کو، بیا به معلومیږي دا چې مونږ په حق یو، تاسو په ناحق باندې یئ. نو اندازې ته ګورئ. نو الله تعالی نبي علیه السلام ته وایي قول ورته ووایه یا قوم اعملوا، ای قوم عمل کوئ علی مکانتکم، په خپل حال باندې، څنګه چې کوئ همدقسې کوئ. خیر زموږ خبره پکې مه اورئ. انی عامل، زه هم عمل کوونکی یم په خپله طریقه باندې، زه د شریعت برابر عمل چې تېرومه، او تاسې د خپلو بتانو د باطلو دینونو مطابق ژوند تېروئ، بس تېروئ. فسوف تعلمون، نو زر د چې تاسو به خبر شئ، تاسو به معلومه کوئ من تکون له عاقبة الدار، چې د چا دپاره د انجام د کور، ښه انجام د کور د چا دپاره دی. دار نه څه شی مراد دی؟ ځینې علماو رایې دار نه مراد آخرت. نو داسې معنا شوه چې د چا دپاره د انجام د آخرني کور، یعنی جنت به چا ته میلاویږي، تاسو ته میلاویږي، موږ ته میلاویږي. دا خبره به تاسو معلومه کړي په آخرت کې. نو که دار نه مراد آخرت شي، نو دا به طریقه دعوت نشوه، ځکه د دعوت طریقه نشوه. چې کله آخرت راشي دوی ته پته ولګي چې دا جهنمي ده، دا جنتي ده، هلته خو عمل له به اعتبار شته، نو هلته خو دعوت سره به پیدا کوي نه، هغې ته باسې پته لګي دعوت پکې څه شی شو. د ابن کثیر رای دا ده، اکثر علماو دې ته اهمیت ورکړی دی چې د دار نه مراد کور دی، او کور د آخرت نه دی مراد، بلکې عام کور ته مراد دی. که هغه د دنیا کور دی، که د آخرت کور دی، عام څیز دی. نو بیا حاصل دا شو. ځکه ابن کثیر رحمه الله وایي چې عاقبت الدار سره عاقبت الدار الاخره ټکی نه ذکر کړی، آخرت یې بس نه دی ویلی. وایي دې کې اشاره دې خبرې ته ده چې تاسو به معلومه کوئ چې د چا دپاره ښه انجام د کور دی. نو کورونه زموږ دوه، یو دنیا ده، بل آخرت. نو وایي دنیا کې به هم تاسو وینئ، په آخرت کې به هم تاسو وینئ چې څوک غالب کېږي او څوک مغلوب پاتې کېږي. نو هغې نه به تاسو بیا پته ولګي چې انه لا یفلح الظالمون، ظالمان خلک کامیابېږي نه، داسې زمانه پورې به زوري بیا ناکام کېږي، ختمېږي. نو هغې نه پته لګي چې تاسو ته به اندازه ولګي چې په دې کې په حقه باندې څوک شو. د ابن کثیر رحمه الله د رای مطابق د وضاحت داسې دی چې من تکون له، د چا دپاره به وي عاقبة الدار، ښه انجام د کور، چې هغه دنیا کې فاتح جوړېدلی، غلبه موندلی، او په آخرت کې جنت حاصلولی. دا دواړه کارونه چې چا له په لاس باندې ورله، دا به کامیابي. او وایي دا ځکه انه لا یفلح الظالمون، چې ظالمان خلک کامیابېږي نه. ظالم چا ته وایي؟ ظالم هر هغه چا ته ویلی کېږي چې د حقدار حق حواله کوي نه. په انسانانو باندې ټول اول د الله تعالی حق دی. الله تعالی حقونو دپاره د بیان دپاره قرآن دی، د قرآن د تشریحاتو دپاره د نبي علیه السلام احادیث مبارکه دي، او په دې کې د الله تعالی حقونه تفصیلي بیان شوي دي چې الله تعالی څه حقونه په موږ باندې دي. دغه شان ده کې په موږ باندې په انسانانو باندې نور بندګانو حقونه هم شته.
دغه شان کې بدغه د الله تعالی په حقونو کې توحید دی، عبادت دی، اخلاقیات دی، نظامی حاکمیت دی، دا ټول د الله تعالی حقونه دي په موږ باندې. په دې کې کوتاهي کول د شرک سره برابرېږي، دا شرک ته اوړي. نو اوس به ګورو چې کوم سړی د الله تعالی حقونو قائل نه دی، د ټولو نه غټ ظالم دی، د مخلوق د حقونو قائل نه دی، دا هم ظالم دی. خو دغه اولنی نه کم دی، اولنی کافر دی او دویم مجرم دی. اوس ګورو چې دغه مجرمان ظالمان چې کوم دي، حق تلفي والا خلک چې په دې حق ضایع کوي او سر ته نه رسي، نو دا خو نه کامیابیږي. نو چې نه کامیابیږي نو اوس اندازه لګو چې کافرانو د الله تعالی حقونه پوره ادا کړل، د مخلوق حق پیژندل، نه که مسلمانانو د الله تعالی حق پیژندل او د الله حق پیژندل، د مخلوق حق پیژندل او هغه باندې عمل کړل. نو دا به تاسو ته پته ولګي چې کم کامیاب شو هغه ظالم نه، او چې کم کامیاب نشو هغه ظالم کامیابیږي نه. د دې نه وروسته ابن کثیر رحمه الله وایي چې د دې آیات د دې وضاحت په تایید کې چې الله تعالی په قرآن کې وایي چې لاغلبن انا ورسلی، خامخا به زه غالب کېږم او زما پیغمبران به غالب کېږي. نو دا آیت چې کوم دی، نو دا چې کله نازل شو مسلمانانو خپل مهنت جاری ساتو د حق دین لپاره. هغه زورور کافران او غلوي قوتونه چې د اسلام قبیلې ته ولاړو، نو د بحرین پورې، د شام او د یمن پورې د نبی علیه السلام په زمانه کې د علاقې ونیولې شوې. نو په دنیا کې ثابته شوله چې مسلمانان په حق دي، کافران په ناحق دي، او باقي دنیا د صحابه کرام مجبور کې ونیولې شو. دغه شان ته کې د الله تعالی وعده مسلمانانو سره ده چې زه د خپل پیغمبر او د هغه کسان چې هغه ایمان راوړل د هغه سره امداد کوم. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، زه د خپل پیغمبرانو او د مؤمنانو خلکو سره امداد کوم. همدغه مصداق شو چې د نبی علیه السلام سره امداد وشو، د بحرین، شام، یمن پورې علاقې ونیولې شوې، بیا د مؤمنانو سره امداد وشو، ټوله دنیا ونیولې شو، اسلامي نظام پې نافذ شو، او د هغه کفار چې د اسلام مقابلې ته ولاړو دا نیس نابود شو. نو دا خبره ثابته شوه چې من تکون له عاقبت الدار، د چا دپاره به انجام د کور چې هغه دنیا او آخرت دي. نو دنیا کې موږ ولیدله چې دغه انجام د مسلمانانو برخه باندې شو، او په آخرت کې به هم وینو چې د چا په برخه باندې دی. انه لا يفلح الظالمون، یقینا کامیاب بنشي ظالمان خلک. دویم روایت، دویم قول به دې کې دا ده چې دا آیات د براءت چې کافرانو او د اسلام دشمنان هغه ته تکر هغه ته لپاره خپل دلایل وړاندې کړي، د اسلام او د شریعت دلایل ته وړاندې کړي، د اسلام په حقانیت باندې، توحید په وضاحت باندې، او دغه ظالمان تاسو د دلایل ونه مني، نو په دې ټیم کې بدنه براءت وکړي، بایکاټ پته وکړي، جدا پدې شي. بایکاټ براءت هم د اسلام یو مستقله حصہ ده، او ولا برا احادیثو کې بدیا باندې مستقل بابونه دي، او د خپل ایمان د محفوظ ساتلو لپاره هم د یو طریقه ده چې کله ستا ایمان به اعلی محفوظ شي چې د مجرمانو خواته نه ورځي. نو که اوس د خپل ایمان ځان محفوظ ساتي خو براءت ته پکې نشته، بایکاټ نشي کولی. نو که د نشهیز خواله ورځي په نشو به دې راواړئ، که د دمانو خواله ورځي نو به ډمه چورۍ په عایشې باندې به دې راواړئ. دغه شان که د نورو اجرتیانو او غلو خواله ورځي نو به غلاګانو به دې راواړئ. نو د براءت او بایکاټ د خپل ایمان د محفوظ ساتلو لپاره یو بهترینه طریقه هم ده، او دا اسلام او د شریعت یو بنیادی حصہ هم ده. په دغه وجه باندې نبی علیه السلام فرمایي چې قیامت کې د بنی اسرائیلو کې چې کم خلک خراب شو او هغې باندې اجتماعي عذابونه رالو، هغې نه شادوګان او خنزیران جوړېدل، وایي دا په هغه وخت کې چې کله د دوی نه د بایکاټ هغه صفت مکمل ختم شو. وایي دې کې چې کم نیکان خلک او عالمان، نو مجرمانو خواله به ورتلل، دعوت به یې ورکاو چې دا جرمونه او ګناهونه مه کوه، خو چې کله به هغه مجرم خبره وانه اورېدله نو سبا له به دغه نیکان خلک د هغې په محفل کې به ناستو، رشته به یې ورسره پالله، کلیوالي تعلقات به یې ورسره ساتل، او د هغه نه به یې بایکاټ او لارې بېلولې نه. نو د هغې په انجام کې د نیکانو خلکو زړونه او د فاسقانو زړونه الله تعالی یو شان تکې کړو. قرآن د هغې منظر داسې ذکر کړی ده چې تشابهت قلوبهم، د هغې زړونه یو شان تکې شو. د فاسق سره زړه داسې چې په دې کې د نیکو مینه نه او د ګناهونو نفرت نه، نو نیکان هم دغه شان شو، هغې د زړونو د نیکۍ مینه ختمه شوله او د ګناهونو نفرت هم ختم شو. نو دواړه یو شان تکې شو. چې کله یو شان تکې شو نو بیا په هغې باندې اجتماعي عذابونه شروع شو. نو د ځینې علماو رایې دا ده چې د آیت د براءت دی، د بایکاټ دی. نو براءت د اسلام یو حصہ ده، خو د ابن کثیر د وینا نه معلومیږي دا چې دلته کې دا د بایکاټ ذکر نه دی، بلکې دا د دعوت او د دعوت طریقه بدلول او د نوې انداز اختیارول دي. الله تعالی وایي وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا.
دا د شرک فعلی رد دی چې کافرانو په عمل کې کوم شرک ثابتاوه په عمل سره به کوم شرک او د هغې تردید کیږي او د دې سره سره د کافرانو نه یو قسم له شکوه هم د ګیله هم ذکر کیږي چې دومره ښکاره ناروا ښکاره ناجایزه څوک نه کوي. الله تعالی وایي وجعلوا لله دې کافرانو مقرر کړي د الله تعالی دپاره مما د هغه څه نه زرعه چې دي الله پیدا کړي دي من الحرث د فصلونو نه والانعام د څاروو نه نصیبا حصه فقالوا دی ویل هذا لله چې دای سبق د الله شو بزامهم په ګمان خپل سره وهذا لشرکائر د زمند شریکانو شو. یعنی کافرانو به داسې کار کاو چې به مال کې به فصل کې په څاروو کې به صدقې ورکول زکاتونه به ورکول نو ځینې به د الله په نوم ورکول او ځینې به د بوتانو په نوم ورکول. بیا به داسې کار کاو چې کومه حصه به د الله تعالی په نوم باندې به مقرر کړي وه دی به ویل د الله تعالی حصه ده دا په مسافرو باندې به خرج کېږي مېلمنو باندې به خرج کېږي په غریبانانو به خرج کېږي او کومه چې به د بوتانو حصه به د بوتانو په نوم باندې به خیرات شوی وه نو هغه به راغسته د بوتانو خادمانو له به ورکوله او د بوتانو کم څوکیداران چې هغوی له به ورکوله کم کسان چې د بوتانو عبادت ته به راتلل به هغې باندې به خرج کوله. بیا به داسې وکړله چې کله کله به د بوتانو ته به د پیسو ضرورت بوتانو خدمت دپاره به د پیسو ضرورت او د بوتانو په نوم چې کوم پیسې خیراتې شوي هغه به لږې به نه به رسېدلې د الله تعالی د حصې نه به راواغېستلې او د بوتانو پیسه بوتانو باندې به خرج کړي. خو چې کومې پیسې به د بوتانو په نوم باندې خیراتې شوي وي نو هغه پیسې به د مسکینانو باندې مسافرو باندې غریبانانو باندې نه خرج کولې یعنې الله تعالی حصې ته به یې نه اړولې. نو اوس دې سکند کې ګوره عجبه خبره دا ده چې کم سیزونه ته خیراتې کې دا ټول الله پیدا کړل الله تعالی خالق دی که څاروي دي که فصلونه دي بې څنګ د بوتانو په نوم باندې خیراتې کې د الله تعالی په نوم یې ولې نه خیراتې کې نو یو ښکاره قباحت دا شو او په دې باندې کافران هم پیدل چې د خالق الله تعالی دی مشرکان دا منله چې د ټولو سیزونو خالق الله تعالی دی بیا د الله تعالی مخلوق به راواغسته او د بوتانو په نوم به کو. دویم قباحت یې دا و چې کومه حصه به الله تعالی دپاره مقرر کړې وه نو هغې نه به بوتانو له ورکوله خو د بوتانو له چې مقرر شوي نو هغې له به د الله تعالی حصې ته نه ورکوله. نو که د دې عقیده دا شي چې د بوتان کمزوري دي غریبانان دي دا معنی شي نو بیا د غریبانانو د کمزوري مخلوقاتو غوڅو کې عبادت هم نه کوي هغې به نوم خصوص صدقې هم نه ورکوي او که دغه ټکه ترې لرې کړي نو بیا او دواړه الله تعالی بوتان په یو عقیده باندې واخلي نو بیا هم زیاتې دی چې د الله تعالی حصې نه بوتانو له ورکوي د بوتانو حصې نه الله تعالی له نه ورکوي نو دا دواړه قباحتونه به دې کې موجود وو د باقیدو کې نو د دې کې د هغې تردید کېږي او د هغوی نه شکوه ذکر کېږي ګیله ذکر کېږي. الله تعالی وایي وجعلوا لله مما زرع من الحرث دې مشرکانو مقرر کړي د الله تعالی دپاره هغه څه چې الله پیدا کړي دي چې هغه فصلونه دي والانعام او څاروي دي نصیبا حصه فقالوا دوی ویل هذا لله چې دا یې سبق د الله تعالی شو او ما تاسو ته وړاندې وویل چې کومې سبق الله تعالی دپاره مقرر کړه نو د هغې مصارف چې کوم دي نو هغه به غریبانانو مېلمانه به او مسافر به بزعمهم بخبر ګمان سره وهذا لشرکائنا دا استاد زمونږ د شریکانو شوه شریکانو نه مراد بوتان دي. الله تعالی فما كان لشرکائهم نو هغه مال چې د شریکانو دپاره به مقرر کړی د هغې په نوم صدقه شوی فلا يصل الى الله نو دا به نه رسېدو د الله تعالی حصې ته یعنې الله تعالی دپاره چې کوم حصه مقرر کړل هغې له به د دین نه رابېلاوه هغې له به یې نه ورکاو څه مطلب یعنې د بوتانو په نوم باندې خیراتې شوی مال به په مسافرو باندې غریبانانو باندې او دغه شانته کې مېلمنو باندې نه خرج کول دا د بوتانو حصه ده. وما كان لله یو هغه چې د الله تعالی دپاره مقرر شوی فهو يصل الى شرکائهم نو هغه به رسېده د دوی شریکانو ته یعنې د الله تعالی په نوم باندې خیراتې شوی مال به یې راخېسته بوتانو باندې به یې لګاوه. الله تعالی وایي ساء ما يحکمون ډېر بد دي هغه چې دوی فیصلې کړي دي ډېرې خوشي خرابې فیصلې کړي دوی